بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سبا کدای شي ممکن ده اول رمضان وي او ده هم ممکنه ده سبا 30 شعبان وي. نن 29 شعبان ده ایران کې، البته پاکستان کې با کدای شي 29 شعبان وي. نو سبا کدای شي 30 شعبان وي، میاشته شعبان میاشته پره 30 ورځې شي، یا ممکن ده سبا اول رمضان وي، شعبان میاشته کمینه شي، یا ممکن ده اصلا میاشته ونه لیدل شي یا مشک قرار شي. خب انسان څه وکړي دی حالت کې؟ سبا روژه ولري یا نه ولري؟ شعبان روژه نیت وکړي یا رمضان روژه نیت وکړي؟ څه وکړي؟ موسه دوه حالات دي. اول حالت کې دا، بلکې زه به دا وایم بلکې درې حالات دي. اول حالت کې دا چې کچېرې میاشته ولیدلی شوه نو سبا حتما اول رمضان ده و نیت هم رمضان میاشتی ولی روژه ده ستم خدای ده پاره قربتا الله. خوب دویم حالت ده چې میاشته نه ولیدلی شوه و ټولو ته دا یقین هم حاصل شو چې سبا د شعبان اخیری ورځه ده، څه شک ورکې نه و. نو بیا سبا 30 شعبان ده و انسان که روژه ستی هم شعبان نیت صحیح ستای شي، رمضان یا صحیح نشي ستای. دریم حالت دا ده چې نه میاشته ولیدل شوه، نه دا چاته یقین حاصل شو چې اصلا میاشته نه ده لیدل شوی، نن 3 شعبان ده، یا مشک قرار شوه. یعنی شک شو که چې آیا سبا کومه ده 30 شعبان ده یا اول رمضان ده. اوس دی حالت که انسان څه وکړي؟ که روژه نه ساتي کیدای شي ماه رمضان وي، انسان ګناهګار جوړ شي. که روژه ساتي خو شعبان میاشته ده، زه انسان ویلې وساتم. دې ځای کې روژې باندې البته حکم شوی دی چې هغه مستحب صورت کې امام پښتنه کېږي چې یو مشک داسې مثال صورت کې چې انسان ته یقین نه وي چې سبا آیا شعبان ده یا اول رمضان ده، اخیری شعبان ده یا اول رمضان. دې صورت کې څه وکړو؟ امام ته یې چې ان اصوم یوما من شعبان احب الی ان اترک یوما من رمضان. خودی مولا کلام ده چې زه یوه ورځ اضافي شعبان روژه وساتم، دمه ته محبوبه ده دینه چې زه یوه ورځ د رمضان ترک کوم. یعنی دا چې کله یو مشک قرار شي بیا ته روژه وساته. که چیرې دا روژه اول شعبان ثابت شو، اول رمضان ثابت شو، خو د کومه روژه ته وساتله؟ شعبان په نیت، مستحب په نیت، دته خداوند عالم روژې ولا اول روژه حسابوي. میاشت رمضان روژې اول میاشت ته اول روژه ته حسابوي. که چیرې بیا نه دا اخیری شعبان و نو مستحب کوم استحباب ولا ثواب دغه اسی درته ملاو شولو. اما یو شي خیال وي یوه ډېره مهمه مسئله غدا ده کې چې کله یو مشک شوه، یعنی نن میاشتې نه چا ولیدله، نه چاته دا یقین حاصل شو چې سبا 30 شعبان ده. خب یعنی سبا یا مشک قرار شوه، یا مشک بیا سبا روژه څه کومه ده، یعنی نن میاشتن اصلا ونه لیدل شوه، چاته یقین هم حاصل نشد چې اصلا سبا 30 شعبان ده. مکمل شک شول خلک چې آیا سبا اول روژه ده یا نه ده، سبا اخیری شعبان ده یا نه ده. څه وکړو؟ دې صورت کې که سبا چوک روژه ساتي هغه د رمضان یا نشي ساتي. یعنی یا مشک ولا کومه روژه ده هغه چوک د رمضان میاشتې نشي ساتي. که چیرې رمضان نیت صحیح وساتله و ورسته هم ثابته شوه چې رمضان روژه وه، نو دا روژه یې نه کېږي، ورسته بیا قضا کوي. اما شعبان یا ساتای شي، شعبان یا وساتله که ورسته ثابته شوه چې رمضان و، خو خداوند عالم رمضان کې ته حسابوي. که بیا متثابته شد شعبان نن ثواب حاصل ته ملاو شولو. خب دې کې اوس یو سوال پیدا کېږي چې دا څنګه کېدای شي چې ما روژه د رمضان میاشتې نیت سه وساتله چې سبا اول رمضان ده، ورسته هم ثابته شوه چې رمضان و، نو بیا مانې قضا ویلې واجب ده. ما خو کار انجام کړی دی، رمضان میاشته روژه ساتلې وه او حقیقت کې هم رمضان میاشته ثابته شوه، نو زه ویلې قضا وساتم.
نه امام نه یا رسول الله نه کوم روایت دي هغه دا شدي چې نه په کار دی چې ته قضا ورځ ته وسطې ویلي. اول علت دا دی شپږم مولای علت بینی روایت کې اونه پښتنه کېږي شپږم مولانه به عینه انده پښتنه کېږي چې مولا خو ما روژه ساتلی و رمضان یا ورځ ته هم ثابته شوه چې رمضان میاشت وه نه زمانې قضا ویلې واجب د امام ته هیڅ لأن سنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء. سنت داسې راغلی دی چې یوم الشک کومه ورځ دی دا په کار د شعبان سره ملحق شي. کوم علما حوزه کې بحث کوي مدرسې کې هغوی ته یې څه دي چې موږ چونکې شعبان مخکې یقیني وه دغه دی کې دوی استصحاب جاري کوي څه اوسه پورې شعبان میاشت جاری دی یعنی ختم نه شوي. یعنی سنت دا شده چې یوم شک په کار د ملحق شي چې شعبان میاشتې پسې. خب که چا د سنت مخالفت وکړو هغه باندې قضا واجب دی. بابا تا ته خو یقین نه و کنه څه میاشت لیدلی شوي دی نو څنګه ته سبا روژه رمضان میاشت ساتي اندی وجنې څه شعبان نیت صحیح وساته. که چیرې رمضان ثابت شو خداوند عالمي تا ته به روایت کې دا شاید څه لأنه وفق دا هغه ورځ ده لأنه ذلك اليوم الذي وفق له دا هغه ورځ خداوند عالمي ته موافقت کوي یعنی که چیرې رمضان ثابت شو خداوند عالمي ته رمضان ثابت لیکي. خب دویم علت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړی دی چې ویلي یوم الشک رمضان نیت سمسته کوه د ساتله ورځ ته رمضان ثابت شو د قضا واجب دی. من الحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله ولا به. يوم الشك سنت داده چې شعبان سي ملحق تیر رمضان سي ملحق ای اتکاچا دا کار وکړلو هغه اصلا خداوند علم باندې او ما باندې ایمان نه دروړي. دریم علت خود امام رضا علیه السلام خی هغه ده چې ییس الصوم للرؤيه والفطر للرؤيه. انسان کله روژه ساتي هم رؤیت واجب ساتي یعنی میاشت کله وکسي روژه ساتي داسې به زه وایم چې انسان باندې روژه اله واجب ده چې کله میاشت وکسي و اله افطار ور باندې واجب ده چې کله میاشت کوم هغه کې عید ولته اشاره ده چې عید اله ده چې کله میاشت ولیدل شي د شوال ولا. خب وليس منا من صام قبل رؤيه للرؤيه هغه کس مونږ نه ده چا رؤیت د پاره یعنی رمضان په نیت روژه وساتله قبل الرؤیت دینه مخکې میاشت د نه دلیدلی او رمضان په نیت روژه ساتي. دا خو یو اړوړ کې نه پښتنه هم وکي ایس بابا کله رمضان میاشت لیدل سره واجب کیږي روژه میاشت لیدل سره واجب کیږي څه کله ته میاشت نه دلیدلی د روژه څنګه کوم دلیل سره ته روژه په نیت رمضان په نیت ساتي اندی واجنه. پس یوم شک کلی قاعده داره چې یوم شک روژه چې کومه ده هغه ته رمضان نیت سره نشي ساتي بلکې شعبان نیت سره ساتي. که چیرې آخر کې د رمضان ثابت شولو څه دا ورځ کومه یوم شک و دا د رمضان اول ورځ خداوند عالمي رمضان کې تشوي. که چیرې شعبان اخیری ورځ نو ته به دې مستحب روژه کوم ثواب ده هغه ته خداوند عالم ولی کی